السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولسم سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا یوشتم آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. د ماډر عزتمند اوریدونکو د اختر چټیانو نفس یو ځل بیا د قرآن پاک ترجمه او د قرآن پاک مختصر تفسیر سره د دې سلسله آغاز کوو. او شروع کې زه د عرض بیا کوم چې مونږه کوم واتس اپ چینل دا د خامخا تاسو فالو کوي او نورو ملګرو سره هم شیر کوي، ځکه چې د واتس اپ ګروپونه چې دي دا به اعتماد شول، دا بندئی را بندئی نو هغه د وجې نه د مونږه ټوله سلسله پکې خراب شي. د ما عزتمندو د کوم آیت تاسو په مخ کې چې تلاوت شولو په دې کې الله رب العزت فرمایي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. الله پاک د خلکو باره کې فرمایي چې کله دا خلک په تکلیف کې شي نو بیا هغوی باندې مونږه اسانیان راولو، یعنی تکلیف ورنه لرې کو. تکلیف مطلب څوک بیماران شي، د چا روزگار خراب شي، د چا معیشت خراب شي، چا باندې مصیبتونه راشي، په دنیا کې هزار تکلیفونه راتللی شي. نو په دې وخت کې دغه کس بیا الله ته ځان متوجي کی، الله ته به رجوع کوي، الله نه به دعاګانې غواړي او بیا ځان کې عاجزي پیدا وکي. نو الله فرمایي چې به زه ورته رحمت ورکم، خوشحالي ورته ورکم، تکلیفونه ونه لرې کم. هغه تکلیف چې کوم دې ته رسېدلی ده، خو چې کله زه ونه تکلیف لرې کم اذا لهم مکر فی آیاتنا، نو دوی بیا د مونږه آیاتونو مقابله شروع کی، دوی بیا چلونه شروع کی، چلبازیانی شروع کی، بیا د مونږه مقابله کوي. یعنی بیا دوی کې تکبر راشي، بیا دوی کې بغاوت راشي، بیا دوی کې عناد اور ضد راشي. نو بیا دغه کارونه بیا دوی شروع کی. نو الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمایي چې قل اے پیغمبره ته دې قسم خلکو ته ویا، یعنی دا قسم خلک ټول نه دي خو دا شپه کې خلک شتا دي، اکثریت خلکو د همدغه شان دي دا. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دوی ته ویا الله اسرع مکرا، دی الله چې کوم تدبیر دا هغه به ډیر تیز ده. یعنی تاسو خو مقابله کوي الله سره، تاسو مقابله کوي د الله تعالی آیتونو سره، تاسو مقابله کوي د الله پیغمبر سره، تاسو مقابله کوي د الله تعالی دین سره. خو الله فرمایي چې د ما کوم تدبیر ده به دا ډیر تیز ده. یعنی د ما پکړ، د ما نیول، د ما عذاب، د ما سزا ده به ډیره تیزه ده، ده به ډیره سخته ده، دینه بیا خلاصېدی نشي. د هغو خلکو دا الله فرمایي چې کوم خلکو کې ناشکری وي، ناشکر وي. یعنی الله پاک نه اول سوالونه کوي چې کله الله ورته آسانیانې ورکړي، الله ورنه تکلیفونه لرې کړي، بیا دوی د الله ناشکر شي، بیا دوی د الله شکر نه ادا کوي، بیا په دوی کې بغاوت راشي، په دوی کې عناد راشي. نو الله فرمایي انا رسولنا یکتبون ما تمکرون. الله فرمایي دی مونږه ملائک چې دي دا لیکي هغه چلونه چې کوم چلونه دوی کوي، دا لیکي هغه کوششونه چې کوم کوششونه دوی د اسلام خلاف کوي،
د قرآن خلاف کوي هغه ټول چلونه دغه ملائک لیکي دا موږ سره په ریکارډ کې دي دا موږ نه بچ کېدلی نشي وای و خبره موږ سره ده او قیامت پورې جو بیا الله تعالی هر انسان ته دغه عمل خپل ووم ښیي چې تا په دنیا کې دا کړي دي دا دې کړي دي فلاني ځای کې دا کړي دي فلانی کار دا کړی ده فلانی خبره دې کړې ده. اوس تاسو ترجمه خو دې سبق کې موږ دپاره څه نصیحت ده موږ دپاره همدغه نصیحت ده چې د ما عزتمندو په دې آیت کې الله موږ ته فرمایي چې کا په دنیا کې در باندې ښه حالات راځي نو هم د الله تعالی ته رجوع کوه د الله ته شکر ادا کوه او که بد حالات راځي ځکه چې دنیا ده دنیا سره مشکلات دا تړلې دي کله به انسان بیمار وي کله به انسان غریب وي کله به انسان باندې ګرمي وي کله به یخني وي کله به لوږه تند وي کله به سفر وي کله یعنی مختلف مشکلات په دنیا کې تړلي په دې وخت کې به هم الله ته رجوع کوي. اوس ترجمه ته متوجه شو. وَإِذَا وَهَرْ كَلَا أَذَقْنَا النَّاسَ کله چې مونږ ویر کو خلقو ته یا ورڅکو خلقو ته رحمتن اغه مزاد رحمت من بعد ضراء ورست د تکلیفنا مستهم اغه تکلیف چې رسیدل او دوی ته اذا لهم ندخلك بیا مکرن مقابله کوي مکر کوي چل بازیانی کوي فی آیاتنا دی مونږه په آیاتونو کې نو قول الله تور توي اے پیغمبره چې الله تعالی اسرو ډیر تیز دا مکرن په لحاظ د تدبیر سره ان بشکا رسولنا ملائک دی مونږه یکتبون لکی ما اغه چلونا تم کرون چې کوم چلونا تاسو کوي الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا او الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي